بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه امجد خان ډاکټر چیک یوټیوب چینل سره نه ستاسو په خدمت کې یو نوی ویډیو یو نوی ټاپک سره حاضر شوم. امید ساتم چې ټول دوستان به خیریت سره وي. دوستانو څنګه چې تاسو ته پته ده بریډینګ ورځې شروع شولې، نو د هر سړي دا خواهش چې چیرې زه اوس بریډینګ ته واخلم نو څه ولا ورکو داسې چې د چرګې کم کیلشیم کم پروټین چې هغه ټولې برابر شي. که چرګ کې کمی وي د کیلشیم یا د پروټینو چې هغه ور سره برابر شي، نو د دې ټول ښه دغه دا دی چې موږ ورته ښه فیډ ورکو، ښه فیډ فارموله ولا ورکو جي. نو ښه فیډ فارموله چې کومه ده نو دا موږ ته پکار دي چې موږ خپله ورته جوړ کړو. ځکه چې بازار کې چې کم فیډ میکس فیډ ملاویږي که نه جي، چاهی کې دا غنم وي، باجره وي، د ګندم پکې دغه وي، پکې مختلف دا تخم پکې اچولی وي، نو هغې چې کوم تاسو وګورئ نه هغې کې ټول ګند وي، هغې کې ټول خاورې وي، او هغه چې تاسو خپل د ځناور له کله ورکوئ نو هغه الټه فایدې په وجه باندې نقصان ولا ورکوي. ډېر خلک که موږ ته دا وایي چې زه وله میکس دانه ورکوم خو هېڅ رزلټ یې میلو نه شو، او تیرې لا چرګانو کې دا نقصونه پیدا شول. هغه څه وجه هغه دغه وجه چې میکس دانه کمه ده، هغې کې ټول ګند اچوي، ګند اچوي د هغې په وجه باندې چې کوم ځناور هغه وخوري هغه دانه، هغه چې کم خوره وي د هغه معدې ته لاړ شي، او هغې نه هغې چې کوم دی کې بیماریانې جوړې کړي، چې نه غټه بیماري پکې ودا وشي چې کې چینجي وشي، چینجي پکې وشوي پوه شوې. نو چینجو په وجه باندې ستا ځناور چې دی که نه تباه شو، ابه انډې م نه اچي، ابه کمزوری کېږي، ابه مري. نو د دې ښه دغه دا دی چې جي هر موږ له پکار دی چې ځناور څنګه ساتو، څنګه حفاظت یې کوو، نو داسې ورته خپل یو فیلډ هم تیار کړو. نو دغه سلسله کې چې کوم دی نن زه د خاص ملګرو په فرمایش باندې چیرې چې تاسو یو فیډ فارموله جوړه کړې وه زما زړو ویډیوګانو کې پرته دی جي، هغه د ورکوټو بچو دپاره ده چې هر سړي دا خواهش چیرې چرګوټي دې پیدا شي خو چې هغه زر غټ شي، دا د هر چا خواهش شي. چې ما هغه فارموله جوړه کړې وه فیډ والا، او هغه ماشاءالله ډېره زیاته خلکو خوښه کړې وه، او ډېره فاست سره هغه روانه ده، او ډېر ښه فیډ بیک ماته میلاویږي. نو ما تاسو څنګه چې په تیرو ویډیوګانو کې دا دغه کړو چې انشاءالله په دې چینل به موږ تاسو ته هر یو ټاپک باندې ویډیو جوړو، او دا به یو مکمل سنټر وي ستاسو د علاج پوه شوي جي. نو هغه سلسله کې دا چې کوم ده دا دویم فیډ فارموله ده جي، داسې نور فارمولې هم شته برسره انشاءالله شیر کوو، او دا فیډ فارموله ورته زه په دې وایم چې دا زما خپل فیډ دی، زما خپل پرسنل دغه دی جي. دوستانو موږ له پکار دی چې خپل ځناورو ښه خیال وساتو، او د ټول نه زیات خیال چې کوم دی د خوراک دی. څنګه چې د هر انسان د خوراک سوري د هر انسان خوراک دغه وي خراب وي، نو هغې کې بیماریان هم پیدا کېږي، چې صفایي نه وي هم به پکې بیماریانې پیدا کېږي، داسې چې د فوډ کوالټي صحیح نه وي هم به کې بیماریانې پیدا کېږي. دقسې زموږ دا ځناور هم دي چې موږ هم پکار چې دې له صحتمند پروټین نه ډک د کیلشیم نه ډک فوډ ولا ورکړو چې د دې کم ریکوایرمنټ چا برابر شي. چرګه چې انډه اچي نو هغې ته څومره زیاتو پروټین ضرورت دي، څنګه چې د انډه خپله د کیلشیم یو دغه دی خزانه ده، دقه رنګ دې ته ضرورت هم د کیلشیم او د پروټینو د هر څه وي، هغې نه باوجود دا چرګه چې کم دی صحت کې راځي او دا بیا انډه اچوي، او یو صحتمند چرګه چې کم دی نو صحتمند انډه هله اچوي چې د هغې له ښه خوراک ورکړي او د هغې د حفاظت خیال وساتي. دوستانو دا چې کم سیزونه تاسو وینئ نو دا ښه مشهور سیزونه دي، هر سړی پیژني او هر ځای کې په اسانتیا باندې میلاویږي، او زما کوشش هم دغه چې تاسو ته په اسانه طریقه باندې علاج وښیم یا فیډ طریقه درته وښیم چې هغه تاسو د وس مطابق چې تاسو په اسانتیا باندې کولی شئ. داسې ډېر چیزونه شته چې هغه تاسو وښیم په تاسو ځای کې میلاویږي نه. صحیح شو جي. د ټاپک په راتلو مخکې تاسو زه دا ریکویسټ کوم چیرې زما په ویډیو چې کوم دی نو یاد سره سبسکرایب کوئ او لایک کوئ او شیر کوئ. څنګه چې تاسو ته زما د هیلپ ضرورت دی داسې ما ته ستاسو د هیلپ ضرورت دی، او هغه خلکو ته ضرورت دی چې په پښتو ژبه کې دا چینل شروع شوی دی. دوستانو که یو ځناور زندگی بچ کېږي نو تا ته هم ثواب میلاویږي او ما ته هم ثواب میلاویږي، ستا هم 20 روپۍ خرچه نه راځي او زما هم پې خرچه نه راځي. زه هم صدقه جاریه دپاره کوم او تاله هم پکار چې د دې کې باقاعده حصه واخلئ. نو خپل دوستان چې کم د چرګانو شوق ساتي، زرکانو شوق ساتي، هر قسم پرندو شوق ساتي، نو دې چینل کې ورته انشاءالله ټولو ته علاج میلاویږي. نو تاسو نه پکار چې خپل دوستانو ته وایي، خپل فیملی کې څوک هغې چرګان ساتلي او نه پوهېږي او چرګان ته مړه کېږي، نو تاسو ورته ووایئ چېرې دا چینل دی او دا یاد سره سبسکرایب کړئ. دوستانو راځو د ایټم د طرفه جي، زه به تاسو یو ایټم ښیم
او دا چې کم مخکې دا درې پرته دي دا خو تاسو پیژنئ، خو دغه درې ایټمه چې دي دا تاسو لږ نه پیژنئ. نو زه به تاسو ته انشاءالله ډیټیل سره درته وایم. دوستانو دا دي دا غنم. د غنمو خو زه یم چې هېڅ ډیټیل تاسو نه دی په کار پوه شوئ، ځکه دا هر سړی پیژني، دا زموږ روزمره خوراک دی جي. او دا الله پاک یو داسې څیز پیدا کړی دی چې نه پې د انسان مړیږي او نه د دې نړه مړیږي پوه شو جي. دا شو جي غنم جي چې په هر ځای کې میلاویږي، په هر ځای کې په اسانه باندې پیدا کیږي. خو کوشش به کوئ چې داسې صفا غنم واخلئ. او طریقه چې کومه ده که نه، دا به تاسو دا غنم واخلئ او دا به ووینځئ، دا به صفا ووینځئ، بیل دې نه به ګن من لرې کوئ. صحیح شو جي. دویم دی دا ایټم جي، دا هم ښه ټول تاسو پیژنئ چې د دې څه نامه ده، څه لی ورکوي او څه طریقې کار دی او هر ځای کې په اسانه میلاویږي. دا باجره جي. صحیح شو جي. دا باجره لږ وګورئ، زما ډېر ملګري اخلي ګند اخلي. دې باجره کې به تاسو ته انشاءالله هېڅ ګن من نه ښکاري. زوم کوم تاسو ته په دې باندې چې تاسو ته پته ولګي چې دا صفا بالکل صفا باجره ده جي. ښه جي. دا دی جوارو دانه جي. صحیح شو جي. دا هم هر سړی پیژني او هر سړی خوري، باقاعده دې وړي باقاعده میلاویږي او خلک یې خود لګوي. د دې ته فایدې ښیم جي. د دې غټې فایدې څه دي؟ دا چې کوم دی معده کې چې څومره بیماریان دي که نه، دا هغې دپاره ډېر فایدهمند شی دی. دا هغه بیماریانو مقابله کوي او ستا معده چې کومه ده که نه نو هغه مضبوطوي. دا چې کوم دی خېټه کې درد چې کمي، موټاپه چې کمي، فالج چې کمي، بلډ پریشر چې کمي، د زړه مریض تکلیفات چې کمي، ذیابیطس چې کمي او د هاضمې چې څومره مسلې وي که نه هغه دې سره حل کېږي او دا په هغې کې ډېر کارآمد شی دی. دا ټولې فایدې زه تاسو ته ښیم جي. صحیح شو جي. ښه جي. د دې نه پس دی دا جي، دا دی جي، دا هم تاسو ټول به پیژنئ، خو نن درته زه د دې به فایدې ښیم او چې د دې څومره زیاتې فایدې دي او دې کې څومره چې کوم دی نو پروټین او د کیلشیم نه دا ډک دی جي. دا دی جي بنګدانه. دا بنګدانه ده جي. دا هر څوک پیژني جي. بنګدانه باره کې خلک دا رای ده، ډېرو خلکو رای ده چې یاره دې کې نشه وي جي. په بنګو کې چې کوم دی بنګ کې نشه نشته دی جي. د دې چې کوم بوټی وي او پاڼې وي نو په هغې کې نشه وي جي. نو هغې تاسو نه پته نشته. نو زه به تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم چې د دې کې څومره کوالټي الله پاک اچولی ده او دې کې څومره طاقت اچولی الله پاک، صرف څه لپاره؟ صرف زموږ د استعمال لپاره جي. ماهرینو مطابق دا رای ده که نه چې د پودو چې کم دي که نه، بوټو نه چې کم دغه میلاویږي نو په فایدهمند شیزونه میلاوي، کم زیاتې چې فایدې ورکوي کم بوټي، نو په هغې کې چې کم دی دا په خاص ټاپ 5 پودو کې ده پوه شئ. ټاپ 5 هغه دغه دي که نه بوټي دي چې هغې کې ډېر زیات پروټین وي، کیلشیم وي پکې، میګنیشیم وي، سوډیم وي پکې، فاسفورس وي، کیلشیم وي. دا ټول پکې چې کم دی هغې کې یو دا یو هم دی چې ټاپ 5 په دنیا کې چې کم الله پاک جوړ کړي دي بوټي دي هغې کې یو دا بنګ هم دی. د بنګو فایدې سرې دي. د بنګو فایدې دا دي چې دا چې کم دی هضمه زر راولي. په معده کې چې کم دی کم د هضمې او د لوږې دغه چې کم وي که نه طاقت هغسې واقعي څنګه چې انسان ته بعضې خلکو ته لوږه نه لګي، دې دپاره میډیسن خوري. داسې د ځناورو کې بعضې خلک وایي چې یاره زما چرګه خوراک کم کوي یا چرګ مې خوراک کم کوي، نو هغه چې کوم هغه دغه هرمونز دي که نه دا هغې کې چې کم دی ډېر زبردست کار کوي. د دې نه علاوه چې کم دی دا چې کمې چرګې د وزن سیوا شي، دا جول دغه شي چربي پرې راشي، دا هغه چربي د ختمولو کې دا ډېر مددګار ثابت کېږي، جسم له طاقت ورکوي. او د دې نه علاوه چې کم دی نورې داسې بیماریانې دي چې هغه د معدې مطابق دي هغه ټولې ختموي. د معدې تقریبا 90% چې کم بیماریانې دي هغه ټولې د دې سره ختمیږي. ښه دې کې الله پاک کم دغه اچولی دي، ویټامنز اچولی دي. دې کې الله پاک ویټامن ای اچولی ده. ویټامن ای نه علاوه معدنیات مطلب څنګه لکه فاسفورس شو، پوټاشیم شو، سوډیم شو، میګنیشیم شو، سلفر شو، کیلشیم شو، دا دومره سیزونه پکې الله پاک دې کې اچولی دي. او د ټولو نه علاوه پکې الله پاک زنک اچولی دی. د زنک یو بهترینه ذریعه ده دا جي پوه شئ. زنک څه ته وایي؟ زنک هغه څیز ته وایي چې دا کم د اسانو کې په یو تاسو چې پوه شئ دا بعضې خلکو ویښته پروزي نه په جسم کې د زنک کمې پیدا شي، نو هغه بیا میډیسن خوري، نو هغې په وجه باندې بیا هغه سیټ کېږي پکې. الله پاک دې کې هغه کوالټي مچولی ده. د دې نه علاوه د دې چې کم دی نو دې اومیګا 6 چې کم دی د هغې یو ډېر بې پناه مقدار دی کې موجود دی پوه شئ چې هغه په جسم کې چې ډېرې بیماریانو خلاف ډېر ښه کار کوي او جسم چې کم دی د بیماریانو نه ساتي.
د بنګو په دغه کې چې کم دی 30% نه چې کم دی کنه زیات چې دی نو هغه داسې څیزونه دي چې هغه زموږ د زندګۍ مطابق دي، هغه زموږ د ژوند تیرولو مطابق دي. پوه شوې؟ دې نه علاوه چې کم دی کې فین ایسډ هم شته، لیمون ایسډ هم پکې شته دی. نور داسې ډېر څیزونه شته چې بعض زما دې ذهن ته نه راځي. زه تاسو صرف د بنګو چې کم دی د خوبیانې بیان کوم درته. نو بنګ په دې ورځو کې لازمي شاملوي. صحیح شو جي؟ د دې دغه خو چې کم دی تاثیر ګرم هم دی او خشک هم دی. صحیح شو جي؟ نو زه به تاسو طریقه بخیم او بیا ورته د ټول شیزونه چې کم دي دا څومره پراته دي دا ورته زه خیم چې په څومره مقدار کې په تاسو مکس دانه جوړوئ جي. ښه جي دا خو بنګو شو جي. ښه جي دا چې کم دي دا هم ډېر فایدهمند شیز دی جي او الله پاک دې کې بې پناه ویټامینز اچولي دي، بې پناه خصوصیت یې پکې اچولي دي. پوه شوئ جي؟ او دا تاسو هر څوک پیژنئ. دې ته وایي سن فلاور سیډ ورته وایي که نه، سورج کې مکې چې کم دي که نه د هغې دا تخم دی جي، زړي دي. پوه شولې جي؟ د دې درته وایم چې دې فایدې څه شی دي جي. یو خدا په هر ځای کې په اسانه میلاویږي، د هر چا د پوهنچ مطابق دی. صحیح دی جي؟ هر چا ته په اسانتیا سره میلاوېدلی شي. د دې فایدې څه شی دي؟ دې کې الله پاک ویټامین ای نه علاوه چې کم دی که نه نور کم چیزونه اچولي دي. ویټامین ای نه علاوه پکې دې کې اچولي دي، پکې دا کوالټي پکې اچولې ده چې دا جسم له طاقت ورکوي. پس سکین چې کم دی که نه د انسان چمړه چې کمي وی شو د ځناور چمړه چې کمي هغې له دا خوبصورتي ورکوي. بعضې خلکو ویره زموږ ځناور چې کم دی په دغه کې چمک ختم شوی دی، نو دا په هغه دغه کې چې کم دی په خوبصورتي راولي، چمک پکې راولي. سکین مسلې چې کمی که نه هغه ټول سکین مسلې دا حل کوي. هغې نه علاوه چې کم دی دا چې زموږ په هضمه چې کم دی که نه هضمه کې هضمي رفتار تیزوي، هضمي رفتار تیزوي. او دې نه علاوه چې کم دی ویټامین بی چې کم ویټامین بی 1 چې کم دی که نه هغه زموږ د الکتروپلیټس چې کم ورته وایي که نه الکتروپلیټس چې کم په جسم کې هغې دغه چې کم دی هغه برقرار ساتي پکې لګوي. او چې کم د ډایجسټو سیستم دی زموږ هغه په خپل ځای باندې د کنټینیو ساتلو هغې له طاقت ورکوي. بعضې ځناور داسې وي چې هغه چې خوراک وکړي ډېر ساعت پس د هغې هضمه راځي، هغې کې چې کم دغه کیفیت دی دغه کې دا تیزوالی راولي. د دې نه علاوه دا په معده کې هغه دغه تیزي هغه راولي طاقتور وګړي کم چې د خوراک وکړي او د هغې نه بیا چې کم طاقت وځي که نه دا هغه شیزونه پلیټونه چې کم دي هغه هم دا مضبوطوي. د دې نه علاوه چې په معده کې څومره بیماریانې جوړېږي هغې باره کې دا باقاعده موټیټ مقابله ورته کوي. هغه څومره وایرس چې کم دي که نه هغه دا ټول دا وجني. د دې نه علاوه دی کې چې کم دی میګنیشیم پکې باقاعده ډېر مقدار سره موجود دی. پکې کم چې زموږ په غذایي اجزا چې کم دی پای کې چې کم خولي کې چې کم بکټیریا وي که نه او جراثیم وي دا په هغې ختمولو کې ډېر ښه کردار ادا کوي او هغه بالکل د جړ نه وباسي. پوه شوې جي؟ میګنیشیم چې کم زموږ دی که نه هغه زموږ پرسکون دغه دپاره پکار دي، د هغې چې کم سطح د هغه های ساتي. پکې دې نه علاوه دا بلډ پریشر چې کم وي که نه بلډ پریشر د هغې کې ډېر ښه کار ساتي. چې څومره بلډ پریشر مریضان وي هغه هم تاسو استعمالولی شئ جي. نو زه امید ساتم چې انشاءالله دا ستاسو به دومره فایدې په ذهن کې راغلي وي جي. دا یو ایټم پاتې دی جي، دا یو ایټم هم درته ښیم جي. کیدای شي زموږ څه ملګري پیژني او څه ملګري زموږ دا شی نه پیژني. دا ویجني دا سرسو کا بیج دی جي. پوه شوې؟ شړشمو تیل چې کم وي که نه دا د هغې تخم دی، دې دانو نه چې کم شړشمو تیل وباسي جي. د دې ټول نه غټه فایده څه شی ده؟ غټې فایدې خو 2-3 دي، خو د ټول نه مین اهم فایده دا ده که نه چې دا په کوریز کې ډېر زبردست کار کوي. کم ځناور ته چې کوریز دغوي که نه کوریز کې هغې له چې دا ورکوي که نه هغه به کوریز ډېر زر هم راوباسي او ډېر ښکلی کوریز به راوباسي. څنګه چې زما لاست ویډیو چې کم کوریز باره کې ده هغې کې ما دا تاسو ته دغه خولی دی پکې باقاعده پوه شولې که نه نو هغې کې ای سره تاسو دا شی هم بالکل یوز کولی شئ. پکې د دې نه علاوه چې کم په خېټه کې چینجي کېږي یا په معده کې چینجي کېږي که نه جي هغې کې دا ډېر اهم کردار ادا کوي. د دې نه علاوه چې کم د متیازو نالۍ دي که نه پیشاب کې نالي چې ورته وایي پوه شوې په هغې کې چې کم دی دا صفایي ډېر صفا ساتي او طاقتور ساتي، ایله طاقت ورکوي. د دې نه علاوه بعضې چرګانو کې چې کم دی کې داسې خارښي ځان ګرهوي. پوه شوې جي؟ بعضې ځناور ګورې کله یو ځای ګري کله بل ځای ګري. پوه شوې؟ دا هغه خارښ د جسم چې کم دی هغه ختموي لګوي. او د هغې کې چې کم د هغه ریښ دي کم دا چې خوله کې دا لاړه جوړېږي که نه جي دا چې کم دی دا زیاتوي، دا قبض چې کم دی بالکل نه پرېږدي. او دې نه علاوه چې کم د وینې رفتار چې کم دی که نه هغه تیزوي. بعضې ځناور چې کم وي که نه چې هغه ګروت نه کوي هغه غټېږي زر نه پوه شوې سوس وي هغې چې دا شروع کوي نو انشاءالله دا ډېر زبردست کردار په هغې کې ادا کوي او ډېر ښه دغه کوي پکې پوه شوې.
هغې نه علاوه جلد چې کوم دی خوبصورتۍ کې دا اهم کردار لري. د کم وزرې چې په چرګانو باندې راځي هغې کې خوب چمک چې کمی شاینینګ چې ورته وي هغه پکې راوستلو کې ډېر زبردست کار کوي. دا قوت باح بڑھاوی ہے پیش ورے جی. هغې نه علاوه چې کم چرګ کمزوری وي پیش په کراسینګ کې کنه جی هغې بد چې کمی کنه هغې له دا طاقت ورکوي وایي که ډېر فایدهمند څیز دی دا. نو زه امید ساتم چې دا ټول ایټم به ستاسو سره د تفصیل یاد شوي وي جي. ویشو دا تفصیل تاسو مې د دې 3 شیزونو په دې بیان کو چې دا ایټم داسې دی چې له خلک ډېر کم پیژني جي او فایدې چاته هم پته نشته چې دې فایدې څومره ډېر دي جي. او دا هغه ایټم دی کنه چې دا موږ خپل هم خوړی شو جي. دې کې داسې ایټم نشته چې موږ هم نشو خوړلی جي. نو زه امید ساتم چې دا ویډیو هم ستاسو خوښه شي او خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. او یو ځل بیا درته تاسو ریکویسټ کوم چې زما چینل په یاد سره سبسکرایب کوئ او خپل ملګرو سره شیر کوئ جي. او دا ما تاسو ته دویمه فارموله وښوله. یو فارموله هغه زړه فارموله وه پیښ وي چې زما په ویډیوګانو کې تاسو کتی شئ جي چې کم چرګوټو غټولو لپاره ده جي. زه به په دې ډسکرپشن لینک کې د هغې دغه هم ورکړم تاسو هغه هم کتلی چې ما کم ملګرو هغه نه یې کتلی هغه وګورئ هغه ډېره لازمي ټاپک وره دغه جي. او د دې فارمولې زه تاسو ته یو سمپل یو ریزلټ هم په دې ویډیو کې تاسو ته ښیم. صحیح شو جي. هغه هم یو 2 چرګوټو باندې ما دغه کړی وی پیښ وي جي او د هغې ریزلټ ته د ښیم څنګه چې په هغه ویډیو کې تاسو ته ما وړو چرګوټو باندې ښولې وه. نو دې کې چې کم دی نو ما د 2 میاشتو نه پس په چرګوټو باندې هغې دی پلی کړې دا فارموله او د هغې ریزلټ به زه تا ته ښیم چې په هغې په وزرو کې او په ګروت کې په صحت کې تاسو باقاعده فرق محسوسېږي چې واقعي د دې سره ریزلټ شته جي. ښه جي یو خبره مونږ په دې ویډیو کې رایاده شوه راته چې هغه دا دی چې تاسو به دا څومره کوالټۍ سره ورکوئ. د دې دا مقدار تاسو ځان سره نوٹ کړئ. باجره 5 kg، غنم 1500 ग्राम मतलब 1.5 kg. دا 1 kg صحیح شو جی. دا 1 kg دا ستاسو خوښه ده. 1 kg مچولی شي او 1500 ګرام مچولی شي. صحیح شو جی. بنګ دانه به تاسو څومره اخلئ 1.5 ګرام 1500 ګرام. صحیح شو جی. 1.5 کیلو چې ورته وایي دا د دې کوالټي دغه دی. که دوی کې بیا هم څوک نه پوه شوي نو زه به تاسو په ډسکرپشن کې د دې ډیټیل درکړم چې په کم مقدار سره به دا تاسو دغه کوئ او د جوړولو طریقه سره تاسو زه ښیم. ښه جي. د جوړولو طریقه سره جي دا غنم دي دا موږ دې کې واچول. دا وګورئ داسې که بیا هم پکې یو ډکې نیمي که نه به چې تاسو وباسئ بالکل صفا به ساتئ. نور دا وینځلې شوي دي. صحیح دی جي. دا به هم تاسو صفا کوئ. دې کې به ګن مند یا به ترې وباسئ. دا هم واچولو. صحیح دی. دا شو بنګ دا هم پکې موږ واچول. دا هم پکې موږ واچولو. دا هم درته موږ واچول پکې. دا خو صفا وي د صفایي ضرورت نشته خو دې کې بیا هم دا بعضې دانې پکې داسې چینجنې به ترې لرې کوئ. صحیح دی جي. دا موږ واچول پکې. دا به تاسو میکس کړئ. صحیح شو جي. نو دا تاسو ته وګورئ جي دا اوس څنګه میکس دانه جوړه شوه جي. میکس دانه جوړه شوله او ماشاءالله ډېر زبردسته جوړه شوله. دا چې تاسو ورکوئ نو تاسو ته به هېڅ شکایت نه راځي. نه به ستاسو چرګان بیماریږي او نه به هغې کې د انډو دغه کمې پیداوار کې کمی راځي. نه به ستاسو چرګ کې کمزورتیا راځي پکې. که تاسو بچو له ورکوئ د بچو ګروت به هم دغه کوئ ته وګورئ ته محسوس به شي درته چې څومره فاسټ هغې جسم له دا دغه ورکوي جي. زه امید ساتم دا ویډیو به ستاسو خوښه شي. خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ او زه تاسو دې ریزلټ ښیم. ویډیو خو لږ اوږده شوله خو څوک ډیټیل پکار و ځکه هر یو کس وایي چې ډیټیل سره راته ووایه چې د هر څه څومره فایدې دي جي. زه تاسو یو 2 چرګوټې ښیم د دې ریزلټ درته ښیم او عام ریزلټ درته ښیم جي. ښه جي. دا وګورئ جي تاسو چې ما ویلي زه مرته دې فیډ والا ښیم چې په دې فیډ ما کوم چرګوټي له ورکولو په چرګوټو باندې په دې ته چې په چرګوټو تاسو ته واضح پته لګي. پوه شوئ جي. ځکه په دې مزه تجربه کوم جي. په غټو ځناور پته نه لګي ځکه وا غوړ شوي په چرګوټو صحیح پته لګي. دا وګورئ دا اوس عام فیډ والا دی. د دې د وزرو دغه ګروت ته تاسو کتی شئ. صحیح دی جي. دا اوس عام و دغه دی جي.
دا وګورئ دا تاسو دې صحت هر څه کتلی شئ صحیح دی دا تاسو ګورئ دا اوس عام فیډ دی عام فیډ چې خلک ورکوي دی دا دغه وګورئ او زه تاسو ته اوس ښیم که نه چې کوم زما فیډ فارموله دویمه چې کوم اوس تاسو ته ما ویډیو کې وښود د هغې ریزلټ هم درته ښیم چې د هغې ریزلټ څنګه راځي ښه چې دا وګورئ دا او هغه په یو ورځ راوتي بچي دي پوه شوي دي دې له ما دا فیډ ورکولو فیډ نمبر 2 چې کوم دی ډاکټر چک فیډ نمبر 2 چې کوم ورکولو د دې ریزلټ تاسو وګورئ ښه دا چمک وګورئ دا څه تاسو ته ښکاري دا چمک وګورئ دا ګروت هم وګورئ او دا ریزلټ هم وګورئ تاسو صفا پته لګي دا د یو ټایم بچي دي په یو ټایم راوتي دي دا ما په تجربه باندې بیل کړی وی تاسو څنګه هره ویډیو کې ما زه به تاسو تجربه ښیم پوه شوي چې ریزلټ پې درته ښیم چې زما د تجربې ریزلټ څه شی دی دا تاسو مخامخ ریزلټ دی جي تاسو واضح کتلی شئ پوه شوي چې زه امید ساتم چې دا ویډیو هم ستاسو خوښه شي او خپل دعاګانو کې مې یاد ساتئ او یو ځل بیا درته زه وایم چې زما چینل په یاد سره سبسکرایب کوئ والسلام